العالمین فرمایي ومن ازلم وسود زیاد ظالم ممن ده هغه چا نه منع چې منې کوي مساجد الله مسجدونو د الله نه. اوس یو حکم الله ذکر کړلو چې ټولو نه زیات ظلم هغه انسان دی چې د مسجد نه او د مدرسې نه خلک منې کوي. اوس په هر انسان دا سوچ و فکر کوي چې د جومات نه خو څوک نیول نه کوي یا چې کوم د مدرسې نه خو څوک بهر سړی نه وبوسي. خدا ټول احکام پکې الله پاک ذکر کړي. که چا د چا سره بد وکړل یا د یو ماشوم ته د رد بد وویل په یو غلطي پورې و هغه د وړکي یا د انسان د جومات پرېښود په دغه کې پوره ګناه په تو سره شریکه ده. ځکه الله فرمایي ومن ازلم ممن منع چا چې د مسجد نه منع وکړله ما یو انسان دی هغه درومي جومات له او هغه په خبره په شرعي خبره باندې هغه یو بل کس وراډلو او په شرعي حکم سره هغه خفه شولو او جومات له نه درومي دغه انسان چې د چا د خبرې د وجې نه د مسجد له نه ځي دغه انسان د ټول نه غټ ظالم. یا بعضې خبره به دا ذکر کړم چې بعضې خلک بوډاګان بعضې یو دوم ټول نه دی ټول ډېر ښه خلک دي الله دې موږ ټول بوډاګان چې څومره دي لوی عمرونه ورکړي د برکت والا. بعضې یو اورېز چې کوم دی زه په خپله یو مسجد ته روان وم نو ما یې نه اخلم چونکې ویډیو خلک سي نو هغې وجې نه زه وم یو مسره یو ملګری و کلیوال هم دی هغه هم دا ویډیو ګوري جوړه جومات له لوړو تقریبا د ماښام لمونځله نو زه اکثر یو 5 منټ وختي تلم نو مو ملګری ځان سره بوتللو چې لوړو هلته د ملګري دواړه پته نفل وکړل او چونکې د ماښام د لمونځه نه مخکې نفل کول نشته دی نو دغه ملګري وکړل چې وکړل ټیم کې نه پوهېدو چې لوړو یو ساعت کې نشته یو بوډا بابا غوندې کې و الله د عمر کې برکت و چې اوس هم ژوندی دی هغه خاري پرته دومره خبرې وکړلې چې ورته ویلې چې تاسو خره یو ځناور یو رات باد ورته ویلې چې تاسو په لمونځونو پوهېږو هغه غریب یې دومره کړلو چې په ټیم باندې سلام وګرځولو جومات نه لوړو بهر بیا چې کوم دی مور د کله وویل چې څه جبله څه چې څه جبله نه سره چې هغه خفه و چې دا خلک دي چې کوم دی بیا بېزته کول حالانکې د نصیحت یوه طریقه دا وه چې موږ تاسو څوک مثال پوهوو نو په ځانله طریقه باندې پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرامو چې کله غلطي وکړله یا خطا ترې وشوله نو پیغمبر علیه صلات وسلام منبر باندې خو کېناستو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې بعضې خلک دا عمل کوي او بعضې خلک دا عمل کوي څوک به یې ټارګېټ کولو نه په چا به نیوي ورته نه کېښوله چې پلونکه صحابي داسې کوي پلونکه صحابي داسې نو نن چې کوم دی الله پاک د حکم ذکر کوي او خاص کر دا خبره زه ځکه ذکر کوم چې د مونږ په خلکو کې دا خبره ډېره مشهوره ده. بعضې ویړکي چې کوم دی هغه نوجوان دي هغو نه غلطي کېږي نو موږ تاسو له پکار دي چې په اخلاقو په ښه کردار باندې کوي چې جومات نه ولډه تور نه او بعضې د خبره ذکر کوم ځکه چې بعضې کاریان صاحبان دغو ته هم ریکویسټ کوم او خبره کوم چې کوم ویړکي د جومات له راځي هغه ول نه دي پکار چې جومات نه مدرسې له راغی سبق له راغی دومره سخته سزا ورکړو چې هغه د مدرسې نه زړه تور کړو. الله رب العالمین موږ ته دا حکم نه دی کړی چې ته څوک ووهه او ته چې کوم دی په والو باندې سبق زده کړه. الله موږ ته وایي چې تاسو په نرمۍ سره او مذهب په مذهب باندې چې کوم دی قرآن کریم پرې زده کړو. نو موږ تاسو له پکار دا دي چې د مسجد نه خلک منې نه کړو معنا مسجد ته خلک وبالو داسې اخلاق او داسې صفتونه ورته بیان کړو چې د هغه د جومات سره جوړه وکړي هغه د جومات کې لمونځ پابند شي هغه وړکی چې کوم مدرسې نه نه درومي چې هغه ته داسې فضایلو یو داسې پازیټیو خبرې وکړو چې هغه د مدرسې سره تعلق سیوا کړي. داسې نه کوو چې موږ ته یو مدرسې غیبت کوو. بعضې مدرسو کې دی الله معافي وکړي هغه دا خبره ذکر کوي چې پلانکې مدرسه کې سبقونه نشته پلانکې مدرسه کې داسې پلانکې مدرسه کې دا ټول نن سبا چې کوم دی دا خبره شي هر سړی دا کوشش کوي چې مو مدرسې له ډېر پوره بار وشي حالانکې دا نه ده ضروري یو طالب دی وي خو د صحیح طالب دی وي یو استاد دی وي صحیح استاد دی وي چې هغه ماشومانو سره مینه محبت ساتي او ښکلی تربیت یې کوي. اما عزتمندو الله فرمایي ومن ازلم ممن منع مساجد الله ټولو نه غټ ظالم هغه کس دی چې د الله د مسجدونو نه خلک منې کوي. نو استادانو ته
او سره چې کوم دی نوجوان حضراتو ته او سره چې کوم دی بوډاګانو ته دغو درېواړو طبقو ته مو ریکویسټ ده او بلکې د الله پاک حکم دی د قرآن کریم سورة البقره کې دی زه نه یم چې تاسو چې کوم دی خلک د مسجدونو نه پابندي کوي معنا طلبا دومره سخت وهل نه دي پکور چې د مدرسې نه زړه تور شي یا د وړکو په مخ کې بسته کول نه دي پکور چې هغه د مدرسې لا بیا نه راځي همدارکه یو بوډا چې کوم دی یو وړکی یا یو نوجوان داسې ما بېزته کوي چې هغه د مسجد نه زړه تور شي مسجد ته نه درومي همدارکه نوجوان هغه د ماشوم ما بېزته کوي دا ټولو طبقاتو ته مونږ تاسو ته کار ده دي چې یو بل سره په مینه محبت باندې په جومات کې یو د مینې ژوند یو محبت ژوند او د الله پاک عبادت وکړو الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او کوم خلک چې دا عمل کوي الله رب العالمین دې په دوی باندې خصوصي راښه